وایي چې واپسۍ کې ځان سره سبزي هم واخلم. کاکا جان په دې عمر کې ته پیدل روانې آیا څوک نشته چې سودا در سره یوسي؟ ولې نه بچي مې هم شته نصیب مې هم شته ټول شته خو زما خبره څوک هم نه مني. ټول د خپلې مرضۍ خاوندان دي. آیا دوی له تا تعلیم نه دی ورکړی؟ ولې نه هغوی باندې ما یې سبق ویلی دی. یو وکیل دی په اسلام آباد کې اوسېږي او بل په کراچۍ کې د خپلو بچو سره اوسېږي. ولې هغوی له تا دیني تعلیم نه دی ورکړی؟ ما ویل که چېرته مولانا صاحب یا قاري صاحب شي نو په مدرسه کې به اوسېږي او په 2-3 زره تنخوا باندې به نوکر شي. ما به پې ساتي که خپل بال بچ به پې ساتي خپل ضروریات به پې نشي پوره کولی. یقینا دا تاسو ډېره غټه غلطي کړې. تا ویل چې انګلیس سبق ووایي نو هله به خوراک کوي که عالم شي نو د لږې نه به مړ شي. صبر مولانا صاحب را روان دی هغوی نه به هم لږ معلومات واخلو. سلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو. وایه کنه چې څه خبره ده؟ مولانا صاحب چېرته روان یې؟ زه مدرسه تقویة الایمان سربند ته سبق ښودلو دپاره روان یم. مولانا صاحب موږ هم ستاسو شاګردان وو ستاسو مدرسه کې سبق وایو خو دا کاکا جان وایي که عالم په 2-3 زره باندې نوکري کوي خپله باندې به خوري او په بچو باندې به خرڅ کوي. لا حول ولا قوة الا بالله. ګوره کاکا جانه دا صرف ستاسو نه بلکې دا د ډېرو خلکو سوچ دی چې حافظ یا عالم نه څه ګټي او نه څه خوري. دا ډېر ګنده سوچ دی. ورکول والا ذات صرف الله تعالی دی چې هغه رزق ورکوي په هر څه مالک دی. یو انجینیر یا ډاکټر رزق نشي ورکولی او تاسو به چېرته نه وي کتلي چې یو حافظ یا عالم یا طالب د لوږې مړ شوی وي یا یې خودکشي کړې وي. هر ځای کې ښه عزت کېږي. حتی کله چې تا کره میلمه شي ښه عزت ښه خوراک به ورکوې او بل خوا که غور وکړو نو د دې په مقابله کې شپړسم تعلیم یافته خوشې ګرځي. وکیل دی خو څوکو ته نه راځي او کله کله داسې هم واورو چې پلانې ډاکټر خودکشي وکړه پلانې وکیل ځان وویشتو. آیا داسې ده که نه ده؟ چې بچي او نصیب خبره نه منې نو څه ورسره وکړو؟ ګوره کاکا جانه که چارې تا خپلو بچو ته دیني تعلیم ورکړی وې نو ستا خبرې به هم منله ستا عزت به هم کولو او اسلام هم دا ښایي چې د خپل مور و پلار عزت کوې د هغوی خدمت کوې ځکه چې په دې کې د دنیا او آخرت کامیابي ده او د مور د خپل لاندې جنت ته او مور پراله هم پکار دي چې خپل اولاد ته د بددعا نه کوي په هغوی د خیال ساتي او بچو له هم دا پکار دي چې د خپل مور و پلار خبره دې مني. نو کاکا جانه ته څه پوه شوې؟ کاکا جانه تا ته خو به څه دیني معلومات هم وي که نه لږ راته ووایه. وایه بچې زه په خوله خو مسلمان نه یم هر څه راځي. دا راته ووایه په غسل کې څو فرایض دي؟ په غسل کې 15 فرایض دي. اوبه وي صابون وي تولیا وي لوټه وي او کپړې وي او دس کول. استغفر الله تاسو استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله. ستاسو په حساب سره جوړې 5 دي لږ دا د څه فرایض راته ووایه. ولې چې دا ما څه ویل دا غلط و ولې ته زما بې عزتي کوې؟ نه کاکا جانه ستاسو بې عزتي نه کومه تاسو نه مې معلومات کوو ځکه چې ته مسلمان یې ستاسو ږیره سپینه شوي تاسو ته به معلومات وي. په اودس کې 10 فرایض دي خولې وینځل لامبل استنجا وغیره. استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله. تاسو خو کمال وکړ ټول عمر درنه پناه خبرې کې تېر شوی دی. تاسو د فرایضو په ځای څه ویل مولانا صاحب سره یو ماشوم راغلی دی هغوی نه به هم لږ معلومات واخلو. وایه بچې په غسل کې څو فرایض دي؟ په غسل کې 3 فرایض دي. خوله کې اوبه اچول او پوزو کې اوبه اچول او په ټول بدن باندې یو ځل اوبه اچول. په اودس کې څو فرایض دي؟ په اودس کې 4 فرایض دي. مخونه در تر خپلو حدودو پورې لاسونه یې در تر څنګلو پورې د سر څلورمې حصې مسح کول او خپې یې در تر ګوتو پورې. کاکا جانه تا واورېدل؟ ماشاءالله ماشاءالله. وایه بچې دا تا چېرته زده کړي؟ دا یې مدرسه تقویة الایمان کې زده کړي دي. دا محترم مولانا مفتی نعیم جان صاحب د مدرسې 2003 نه دیني خدمت خلکو ته رسوي. په دې کې قاعده ناظره حفظ او درجه اداري اول نه وایي تر درجې سادسي پورې کتابونه هم پاړوي. زما او زما د نسو داخله به پکې وشي او که نه؟ او ستاسو د نسو داخله به پکې وشي ځکه چې زده کړې معلوم نه دی. دې معلومولو نه والا تر بوډاتوب پورې وي. نوې داخلي به کله شروع کېږي؟ نوې داخلي به د 10 شوال 7 مای نه شروع کېږي. ډېره مننه الله یې تاسو مزید کامیاب
آمين. والسلام.